الرحمن الرحيم ولا تنكحوا مبنكاح کوي تاسو المشركات مشرکان زنانا ولا تنكحوا منا مبنکاح کوي تاسو المشركات مشرکان زنانا. مسأله د جهاد شروع ده نو خریمونی ولی د مشرکانو نا ګوره مشرکان زنانه په نکاح کې وانخلیا. نزول په حق د ابي مرصد رضی الله تعالی عنہ کې او په بارد عناقه کې مشرک وا او ډیره حسینه وا خستوا د رنگ نه حسینه وا. ابي مرصد رضی الله تعالی عنہ نے مطالبه د نکاح وکړه چې زتا سره نکاح کوما. نو هغه ورته ویل چې زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوما ځکه چې مشرک وا. نو آیت نازل شو ولا تنکحوا مپنکاح کوي تاسو المشرکات مشرکان زنانا حتی ترغ وقت پوری یؤمن چې دی ایمان نوړي ولا امت خامخا وینځ مؤمنه مؤمنه خیر ډیر بهتر ده من مشرکتنا د مشرک اصلنا. ولو اعجبتكم اگر که تعجب کیا چي تاسو لرا حسن د مشرک او جمال د مشرک او مال د مشرک نو بیا بم په نکاح کې نه اخلیا. ولا تنكحوا تاسو په نکاح مرګ مور کوي خپل لورګان او خويندې ولا تنكحوا من تاسو په نکاح مور کوي خپل لورګان او خويندې التوي ولا تنكحوا م په نکاح کوي دلته ولا تنكحوا تاسو په نکاح مور کوي خپل لورګان او خويندې المشرکین مشرکان لرا حتی ترغ وقت پوری یؤمنو چې دی ایمان راوړي ولا عبد خامخ غلام مؤمن مؤمنا خیر ډیر بهتر دی من مشرکین د مشرک اصلنا. ولو اعجبکم اگر کی تعجب کیا چوي تاسو لرا اگر کا تعجب کیا چي تاسو لرا د مشرک جمال او مشرک حسن او مال نو بیا بم نور کوي مشرک لا لور او خوربن ور کوي. علت بیان الہ العالمین وجه بیان چې ولې مور کوي اولئک دغه اهل الشرک چې دی يدعون دعوت ورکوي الى النار جهنم تا یعنی الى النار الى الاعمال الموجبه الى النار دس عملونه ته دعوت ورکوي چې موجب د جهنم ګرځيږي. والله الله تبارک وتعالى يدعو دعوت ورکي په ژبه د رسول باندې خلق لره دعوت ورکي الى الجنه جنت والمغفره او بخنتا باذنه په اراده خپل باندې. نو واجب شو چې لوريان او خوريان تاسو مشرکانو ته مور کوي او نیکانو خلق ته ورکي فاسقانو ته هم ورکوي. ولی مشرکانو ته مور کوي تاسو چې ورکړل نو زنانه خواسم ډېر اطاعت والا وي بل ورځ به درنه مشرکه کړي وي یهودانه کړي وي. ويبين بیان الله تبارک وتعالى آیاته دلائل د قدرت بلا للناس خلق لرا لعلهم خایګ چې دا خلق يتذكرون پند واخلي دي آیاتونو. نو کله چې د نکاح مسأله بیان شو اوس د نکاح مسلې سره دا راځي ګوره سټیمونه دي چې ګوره بیبي ته بنه نږدې کېږي چې د مرض ټیمونه دي. ويسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهلانو کې دا رواجو چې د بیماری په ټیم کې جما خو نه کولا او روټه به مور سره نه خوړل او د کور نه به هم بهر وستل زنانا. نو دا تپوس چا کړو ثابت ابن دحداح رضی الله تعالی عنه د تپوسو کو د دې مسئلې باره کې نو جواب نازل شو مجامعت نه منی شي باقی دستاسو رواجونه غلط دي چې روټه ور سره نه خوري او کور نه وباسي دا زنانا. ويسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحيض فبارد حیض کې یعنی او حکم د دې کې قلت ورته وایا هو دا حیض چې اذن منا قدر پلیتی دا فاعتزلوا منا فتركوا پریک دیتا سو النساء بیبیان لرا في المحيض منا في وقت المحيض فوقت حیض کې في المحيض منا في وقت الحيض فوقت حیض کې پریک دی لرا ولا تقربون من ذکر دی بیبیان لرا بنیت الجماع پنیت د جماع حتى ترى وقت پوری يطهرنا چې پاک شي د بیبیان یعنی یغتسلن ولم بيد یوم انځ ټیم په تیر شي
فإذا تطهرنا کله چې دی پاک شي یعنی اغتسلنا غسل کی ولمبي فأتوهن پس راتله کوئ تاسو دی بیبیانو لره من حیث دا غاړخنا امرکم الله چې امر کړی دی الله څنګه امر کړی دی اخو ذکر کړی نه دی الله تبارک وتعالی نو په دې طریقه باندې چې ته په حالت د حیض کې د جما نه منع کړې نو هغې ته پلیتي وویله نو واضحه خبره ده کوم ځای نه چې دا وینه راځي د هغې نه یې منع کړې نو کله چې حیض ختم شو نو کوم ځای نه چې منع کړې نو هغه ځای ته راتله کوه اجازت دی تا ته نور سوا د دې نه چې بل ځای ته راتله کې نو حدیث مبارک کې راځي ناکح د یل ملعون دی ناکح د ید ملعون دی چې لاس باندې کار اخلي یعنی استمناع بالید کوي او هغه انسان چې اتي للمرأة راځي خپل بیبي ته دبورها د شاړخ نه نو دا ملعون دی دغه انسان نو رب کریم فرمایي فأتوهن پس راتله کوئ تاسو دی بیبیانو له بنیت الجما من حیث دا غاړخ نه امرکم الله چې امر کړی الله تبارک وتعالی ان الله یقینا الله تبارک وتعالی یحب التوابین خوخیت بیستونکو لرا چې توبې څوک وباسي نو الله هغه انسان خوښوي ویحب خوښوي المتطهرین پاکو خلقو لرا ځان پاک ساتونکو لرا نساؤکم بیبیان استاسو چې دی رب کریم فرمایي حرث لکم منا مزرع لکما مزرع ده مزرع ویل کېږي زیاده کرل استاسو دی دا بیبیان یعنی فصل دی استاسو مانا مزرع لکما مزرع زیاده کرلو ته ویل کېږي جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي كانت اليهود ودا يهودا دی به ویل چې څوک راځي خپل بیبي ته من دبورها فی قبولها د شاړخ نه خو ځای هماغه صحیح ځای وي نو ان الولد یکون احول دا ولد چې دی یعنې زوی به کوږ سترګې پیدا کېږي د هغې رد کې د آیت نازل شو چې دا رواج د دې باطلیا چې محل یو وي خو د کوم ځای نه چې اولاد پیدا کېږي نو هغه ځي ته راتله کوي اړخ چې کوم اړخ وي نو پروا نه کوي نساؤکم بیبیان استاسو چې دی حرث لکم منا مزرع لکما مزرع ده فصل دی یعنی مزرع ده زیاده کرلو استاسو دی فأتوهن پس راتله کوئ الله حرثکم منا دی فصل خپل لرا یعنی مزرع خپل لرا زیاده کرلو لرا راتله کوئ چې قبول دی او د دبر نه خو اولاد نه پیدا کېږي رب کریم فرمایي انا شئتم منا کیف شئتم چې څرنګې خو خیرات لکوي قیامن وي په ولاړه وي وقعودن وي که په ناسته وي په اړخ باندې وي او ادبارن وي د شاړخ نه وي خو چې ځای یو همغه ځای وي قبول وي وقدمو وړاندې کوئ تاسو د جما په ټیم کې نیت لانفسکم د پاره د نفسونو خپلو سنیت بکې بعض مفسرین وای چې عمل صالح تسمیه عند الجماع بسم الله بوي بعض مفسرین دا اخلي چې مراد دینه دعا خاصه ده دا کوم یو دعا چې دا اللهم جنبنا الشیطان اللهم جنبنا الشیطان یا الله مونږ د شیطان نه لرې کې وجنب الشیطان ما رزقتنا او شیطان زمونږ د روزي نه منې کې نو دا دعا وقدم وړاندې کوئ تاسو لانفسکم نفسونو خپلو ته دپاره دا دعا وایئ د جما په ټیم کې دا دعا چې څوک نه وایي نو پیریان ورپورې خاندي او چې دا دعا چا وویله د پیریانو د سترګو نه به پټ شي او بعضې مفسرین وایي وقدموا لانفسکم وړاندې کوئ لانفسکم نفسونو خپلو دپاره یعنی نیت کې دا وایي چې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا شي بل دا چې زه د حرامو نه بچ شمه دا نیت کې راولي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه ښځه وکړي چې اولاد زیات راوړي ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په کثرت د امت باندې فخر کوي او تا ورته دروازه بندې د بعضې منصوبه بندي کوي نو دا روانه ده
وقدموا وړاندې کوئ لانفسکم نفسونو خپلو دپاره یعنې تسمیه شوه چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا یا اولاد نیک صالحه په نیت کې راولې چې الهه ماته نیک صالح اولاد راکې واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم یقینا تاسو چې الیه دی الله لره واعلموا پوه شئ انکم تاسو چې ملاقوه ملاقي کېدونکي دی الله سره وبشر المؤمنین زیر ورکئ مؤمنانو لره بالجنه په جنت سره ولا تجعلوا الله مگر زوي الله لنا عرضة منبانا ونشانا لإيمانكم إيمان دجم د يمين د پاره د قسمون استاسو د عبد الله بن رواحه قسم خوړلو چا سره لانجه کړو قسم یو کو چې زبا خبر نه کوم د سره او نه به د کور ته ورځم او نه به ورسره صلح کوم نو اله العالمین وای چې داسې قسمونه مخروي تاسو چې نیکی بم بیا نه کوئ تاسو صلح بم نه کوئ او پرهیزګاري بم نه کوئ بیا داسې قسمونه مخروي ډېر عوام داسې کوي په معمولی خبره باندې وي زما د الله په ذات قسم وي چې زه به د سره جوړه ونه کوم نه دا ناروا کار دی رب کریم فرمائی ولا تجعل الله مگر زوی اللہ لرا عرضتا منا بانا و نشانا لایمانکم د پاره د قسمون استاسو ان تبرو اللہ تبرو دا چې تاسو به نیکی هم نه کویا ان تبرو منا اللہ تبرو دا چې تاسو نیکی بم نه کویا یعنی نیکیانې به نه کوئ داسې قسمونه مخوریا وتتقوا لا تتقوا دا چې پرهیزګاري بم بیا نه کوئ داسې قسمونه مخورئ وتصلحوا ما لا تصلحوا بیا صلح بم نه کوئ بین الناس په منځ د خلقو کې اکثر ملکان سکار باندې وران شي بیا قسم وخوري والله که زه دا صلح وکم دا کار هم ناروا دی وتصلحوا ما لا تصلحوا بیا به صلح هم نه کوئ بین الناس په منځ د خلقو والله الله تبارک وتعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی اوس دا قسم په څو قسمه دی دا یمین قسم په درې قسمه دی یو غموس دی دویم لغوه منعقد په درې قسمه دی یمینی غموس هغې ته ویلی کېږي تیر شوي شیز باندې قسم وخورې نو په دې کې وهو من الکبایر دا غټ کبیره ګناهونه دی په دې کې جهنم کې یو غوپه ده څو غوپې دي بس اله العالمین به درته غوپې ورکوي عند ابي حنیفه تا ته ښه پته ده چې دا کار شوی دی او تو پې قسم وخورې چې زما د الله په ذات دې قسم دا کار داسې نه دی شوی نو دې ته یمین غموس ویلی کېږي جهنم کې غوپې دي الله تبارک وتعالی به دغه انسان ته ورکوي دویم نمبر یمین منعقد ما سیاتی باندې قسم خوړل مستقبل باندې چې زما د رب په ذات قسم وي چې زه فلانکي کور ته نه ځم یا فلانکي کار به زه نه کوم دا کار یې وکړو نو د دې څه شی دی یا به غلام آزادوي یا به 10 مسکینانو ته روټۍ ورکوي یا جامې ورکوي یا به 3 روژې نیسي بل چې دی یمین لغوه دی دا خلق چې وایي نن سبا والله چې والله امام شافعي صاحب وایي چې دا عام خلق چې وایي والله والله نو دا یمین لغوه دی په دې باندې مؤاخذه نشته ګناه نشته بعضې وایي چې یمین لغوه د داسې شیز باندې قسم وخورې چې ته ګمان وکړې چې زه صادق یم رښتینی یم ستا په ګمان کې دا وي بیا درته ښکاره شو چې دا زما د خبرې نه خلاف و دا ما چې قسم خوړلی دی نو دې ته یمین لغوه وایي ځکه چې ده ته پته نه وه د خپل یقین کې صادق و دا قول د ابي حنیفه رحمه الله حسن او د زهري او د ابراهیم النخعي او قتاده او مکحول دی وایي چې لا کفاره فیه په دې کې بیا کفاره نشته ولا اثم فیه او ګناه هم پکې نشته بل څوک چې داسې قسمونه خوري صرف کوي زما د په کعبې قسم داسې قسمونه خوري او په پیغمبر باندې قسم خوري او پلار باندې قسم خوري نو په دې کې کفاره نشته دا مکروه دی داسې قسمونه نه دي باید خلک ځان وساتي نو لا یؤاخذکم الله ننیسی الله تبارک وتعالی تاسو لرا باللغو په لغو سره فی ایمانکم په قسمونو تاسو کې لکه عربان وی لا والله والله دا قسمونه لغوه
پدې سره الله تبارک وتعالى نه نیسي تاسو لیکن یؤاخذکم نیسي تاسو بما پغه کسبت چې کړي وي قلوبکم زړونه تاسو یعنی په قصد قلبي سره چې کوم تاسو قسمونه کړي دي پاغي سره الله تبارک وتعالى نیسي تاسو والله تبارک وتعالى غفور بخون کې لما كان من اللغو لغویاتنا حلیم صبرناک دے